یوازې پاکستان او هندوستان نه ګوټ ته خدای پاک رسول دي او نهرونه ترې روان دي. دا سوچ به نه کوي الله به مدد کوي. اخلاص وي الله به مدد کوي. دا دین د خدای دی، دا قرآن د الله دی. دونه مونږ د قرآن شریف او د سنت او د احادیثو په نشر اشاعت ته خوشحالېږو څومره دی الله خوشحالېږي. ما خو الله واسطه کوي، پیغمبران یې راولېږل، دا وسایط دي، هغې له دلایل ورکړل د معجزاتو په شکل کې، علما یې راوستل، اولیاء او نیکان هغې له دلایل ورکړل د کراماتو په شکل کې چې دا خلک دې متاثر شي او دا دین خوب شي. الله چې څومره خوشحالېږي دومره موږ نه خوشحالېږو. دین د الله دی، نو کوشش وکړه، محنت کوه، باقي ته ګوره تماشا کوه، الله به مدد کوي او سم مدد به انشاءالله الله پاک کوي. ګوټ ګوټ ته به رسئ. مدینه منوره کې یو عالمو دې بابي عمر باندې چې سړی ور دننه شي، زوړ بابي عمر بابي عبدالمجید سره خوا کې هلته به یې درس کوه. یو شیخ یاره زه هلته به عموما ناست وم، نو ما د هغه درس چې واورېده نو سړی ډېر معتدل انسان. بعض انسان لږه سختي کوي، بالخصوص زمونږ د احناف امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق یا د نور ائمو ډېر چې د امام صاحب نوم به یې اخیسته امام الائمه دی، دا لفظ به استعمال کړه او د امام صاحب صفت به یې کوو. شافعي صاحب ډېر ښه زبردست. نو ما یو ځل ورته غوږ شو، هلته زموږ شاګردان دوستان دي په جامعه کې، تپوس مې وکړو مې لکه دا مولوي صاحب خو زما ډېر خوښ شو. ما ته ویل دا خو زموږ استاد دی، د عقیدې استاد دی او ډېر پوه انسان دی او ډېر معتدل مزاج انسان دی. نو هغه چې به ماښامه پورې درس وکړو ماسخوتنه پورې، بیا به یې د مسایلو تپوسونه به د چا کول جواب ورکړو، بیا به ملاقات شو. نو چې هغه هر څه خلاص شو دوره له مې ورسره کېناستم. نو ما ورسره خبرې شروع کړې، مونږ خپل عربي چې کومه کتابي ده هغه ورسره شروع کړه، دې په ما پوه شو. دې ما ته وایي د پاکستان یې میں نو اردو شروع کړه. میں حضرت آپ نے اردو کہاں سیکھے ہیں؟ ماتے اردو تو میں نے انڈیا میں سیکھے ہیں. میں انڈیا کے لیے سکول جتا اردو زدہ کرے گا. اردو تو میں نے دارالعلوم دیوبند میں سیکھی ہے. ویدلوم بیت دارالعلوم دیوبند فاضل ہے. دا برما یم زمانی کنو تدلتا بلی مدینه شریفه کې نیشنلیټي ملاو شوې ده. لومبی فاضل د دارالعلوم دیوبند دی. بیا عالم جامعه کې مې دلته د خپل ماجستر او پی ایچ ډي وغیره وکړو، دلته استاد شو. یاره چې ده دا خبرې کولې نو ما د سترګو نه داسې اوښکې روانې شي، خوشحالۍ د وجې نه. ما وی الله نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د هغه په خاوره کېنولی دی. نن دې د دیوبند بچې د رسول الله مبارک په جومات کې د حضور پاک د حدیثو درس ته کېنولی دی. الله څومره لوی برکت دې دیوبند له ورکړ. جامعه دارالعلوم دیوبند له څومره لوی برکت. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه اخلاص، بیا د شیخ الهند اخلاص، بیا د علماء اخلاص کم ځای ته ورسېد. اخلاص چې مولانا صدیق الرحمن صاحب ته سوچ او فکر بنه کې مدرسه به د خدای نورم زلی که خیر انشاءالله. جمعات بام جوړېږي او دا قرضې مرضې به راځي، دا به ختمېږي. دا دوه نیمې مرلې څه شی دی دې مسلمانانو ته؟ دوه نیمې مرلې به د څو وي؟ 140 لکو روپو. ولې چې مرله ګرانه ده نن سبا؟ هېڅ شی نه دی، هېڅ شی نه دی. اصل څیز اخلاص دی. او چې اخلاص نه د شاګردان ته پام کوئ، ګورئ چې مدرسه جوړه نه کړي. بیا به لارو کوڅو کې ګرځئ، ښکاری به ملاس کې نیولي او خلکو نه به چندې غواړئ. یو هغه چنده ده چې دا مونږ یې دلته غواړو. دا رسول الله مبارک په بعضې موقعو کې غوښتې ده، احادیثو نه ثابته ده. د تبوک د جهاد دپاره یې غوښتې ده، او که یو فقیر انسان راغلی دی هغه یې غوښتې ده، هغه یې درولې دي باقاعده. بخاري کې راځي او یې دله پیسې راغوښتې، مسافر له یې غوښتې ده.
دین له هم غوښتې ده طالبانو د صوفۍ له هم غوښتې ده چې دې له راوړی خوراکونه دا هم د چندې یو شکل دی یو هغه چنده چې لارو کوڅو کې ښکاری ګرځی او په سوزکي باندې دی په موټر دی او په سوزکي دی لوډ سپیکر تړلی او چنده راوړی خدای نو دا دې ذلت د چندې نه دی خدای پاک مونږ تاسو په حفظ و امان کې وساتي که چېرته اخلاص دې پام کوه مدرسه جوړه نه کې دغه کوڅو کې او بیا ګرځې یو پکې و د شیرګل علاقه کې زه پخوا چېرته روان وم او صیب هغه به چغه یو ځای کې چغه وه د مونږ علاقه کې کلي کې یو پیزو په سترګو ړوندو سپي بچي به ټوله ځان له خوړه وایي خدای مو بخښه که نغدني د چرګ واګی راوړی دې ته فارموله وایي ځکه چې نغدې وښل سنې چرګ واګی او بیا د وطنۍ چرګېږې خو ځان نن سبا د ګټ په قیمت ده هغې انډې را روانې دوه او درې او دا خلک په منډه را روان واګی راوړی و د ظالم بچی چې دی کوڅې نه وځې دا خو به شکرۍ ډکه کړې انډې راوړ او نوم به یې اخېسته خدایه پلانکي یوان ده دوه انډې راوړې او خدایه څه واړه جنتونه وله ورکې خدای دې بې خو باسه د بجلیګر مولوي صاحب خبره مونږ به په لارو کوڅو کې شپې تېرو چې تا غله ورکې مونږ به څه کوو او جنتونه ته نه دي ګورې په دې تاسو پرېږدو دا ټیک ده زموږ بعضې مفسرینو لیکلي دي نومونه یې ورته لیکلي دي جنت عدن او جنت مأوا او جنت الفردوس پر مرجوح قول دروازې اته دي په حدیثو ثابته ده جنتونه بې شمېره نو اته جنت هغه په یوه اګې او په دوه اګې ورکې دا خدای غرق که مونږ خوب تندي سولولې دي مونږ به د های سکول په ګراونډ کې شپې ورځې تېرو که د مفتي صاحب مدرسې لنګر ته به پراته یو دا خو به هغه وختې نه بیا دا چندې به غواړم بیا را روانو ما بیان هم وکړه هغه هماغه کوڅه کې تاوېده را تاوېده اواز مې ورکړه ویل پرېږده ودرېږه سپیکر بند کړه هغه سپیکر بند کړه هګۍ یې واخېستې ومه او په خولې را واړو خواشي جومات ته د خلکو نه هګۍ غواړئ او سکې یې په خپله دومره چالاک و په دې مرۍ لاس کې خودوي داسې چغې وایسه دغه چندې به مونږ نه غواړو که خیر انشاءالله مونږ به د عزت چنده غواړو څنګه چې مفتي صاحب درته وفرمایل مونږ ځان له به نه غواړو مونږ نه خدای ډېره ډوډۍ راکړه او ډېر عزت خدای راکړه ډېره جامه خدای راکړه په الله ایمان دی مونږ له به خدای راکوي مونږ به چنده غواړو مونږ به چا له غواړو چنده رسول الله مبارک دې وارثانو له دې پټکو والا له به چنده غواړو دا چې د رسول الله مبارک په مسله باندې ناست دي دې بچو له به غواړو چې دا بچي نار راته نه شي دا وکړي اکثر تاسو ته خو زمونږ پته نه لګي زمونږ په لنګر کې اکثر څه نه وي که نه بعضې وخت د شلوګان پکې خوټکۍ را خوټکۍ ما ته طالبانو شکایت وکړو وایي دا لنګري ته ووایه وایي تش الوګان او هغې نه هم پوستکې نه لرې کوي ما لنګري راوغوښته لکه دا پوستکې خو د خدای ظالمه غوښه نشته وایي زه وله الوګان سره د وردی پخوم باور دي کې لاته زمونږ په اکثره لوګان ملوګان طالبان ډېري سره د وردی خورو د مارونو عجیبه خوند کوي چې تاسو په کور کې چرګان خورئ او تاسو په کور کې قرمې خورئ او د رسول الله مبارک د لنګر طالبان ساده تشه لوګان خورئ خوند کوي که نه عجیبه خوند کوي چې موږ د پخو چتونو لاندې پراته یو او دا طالبان خواران یو ځای بل ځای د څلورو کسو په کوټه کې لس وردن نه کړي ځای نشته سر جومات واه واه جومات جوړېږي یو عام جومات دی یو هغه جومات دی چې کوم د مدرسې جومات دی عام جومات کې عام خلک منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک وارثان منځ کوي د مدرسې جومات کې د رسول الله مبارک د احادیثو درسونه کېږي د مدرسې جومات کې د صوفۍ یاد تازه کېږي خو عام جومات نه دی حضرت عثمان رضی الله عنه تاریخ وګورئ چې کله جومات جوړ کړه خلکو خبرې شروع کړې ولې هغه ناشنا جومات مسجد نبوي جوړ کړه ستنې ولا سیف د ایټلي نه راوړی د ایټلي نه یو ستن
یو د کاڼي ستن په اتیانو په کشتو کې راوړي تاریخ وګوره او لرګی د برمانه ولا راوړو ساج ورته وایي په عربۍ کې ساګوان قیمتي د دیار نم قیمتي لرګی دی او منقوش کاڼي بهترین جومات خلکو خبرې شروع حضرت عثمان سوي رضی الله عنه په منبر کېناست وی ګوره واورئ وایي پخوا د حضور پاک زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو په جومات کچو بدې نه لګېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل د خدای کور به کچی پخوا میلمانه به رالل حضور پاک سره او په خاورو کې کېناستل اوس میلمانه راځي په لارو کوڅو کې ګورې د مسلمانانو ته ګوره کورونو ته او د خدای کور ته ګوره وی واورئ مسلمانانو که تاسو وایئ چې په دې به د بیت المال پیسې لګېدلې وی په هغه ذات مې د قسمې چې د عثمان روح د چا په لاس کې دی چې په دې ټولې پیسې ما خپلې ذاتي لګولې جومات به جوړېږي او د طالبانو دپاره د اصحاب الصفو یاد به پې تازه کېږي او هغې دپاره به مسلمان چنده ورنه کوي یاره تنګي مسلمان د تنګي خلق خو په دین هغه مین خلق دی چې ما ته معلوم دی د تنګي او د ګردونوا خلقو ایمان ما ته معلوم دی مفتي صاحب محترم تشریف فرما دی دا ما ورته ووی چې به کله یو ځای تقریر او دا سیاسي جلسو له به ډېر زیات او وایي په ارام به کښېنې خپل درس سره کار لره د علم درکړی دی بس درسونو ته یې توجه وکړه کوه خو د درس نه بغیر وروسته ټایم کې په جلسو پسې مخامخ ناست دا وګوره څونه برکات حاصل زما وروڼو د تنګي خلکو ستاسو هر جومات کې د قرآن درس دی د تنګي خلکو ستاسو په دویم جومات او دریم کې د قرآن درسونه روان دي تنګي خلکو تاسو له خدای داسې مدرسه درکړه چې هغه نن په دنیا کې ځلېدلې مدرسه ده او هغې جومات به جوړېږي او تنګي خلک به هغې کې امداد نه کوي سوال نه پیدا کوي او د طالبانو کوټې به جوړېږي او هغې کې به طالبان امداد نه کوي او مدرسه به قرضداري دا د حضرت مفتي صاحب یا د مولانا صدیق الرحمن صاحب یا د دې نورو محدثینو ذاتي کور نه دی دا د الله سبا به دوی وي ابني او دغه مدرسه به روانې که خیري انشاءالله وایې انشاءالله دا به څه کوو دې سره ورکوئ پیسې دې مدرسې له او که نه ورکوئ که نه ورکوئ زه وله په چارسده کې په تورنګزو کې غواړم خو دا به ویم چې تنګیوانو نه ورکول هغه چندې به نه کوو تاسو به جوړوئ د خدای کور د مدرسې جومات به څوک جوړوي لاس اوچت کړئ شوق سره انشاءالله وایئ طالبانو دا کمرې به څوک جوړوي انشاءالله تاسو د زړه اخلاص مدرسه به قرضئ پرېږدئ چې دا علما درته درسونه کوي او مدرسه به ولله تاسو جوړوئ او دا به کوشش کوئ چې ښه فراخه شي دا مدرسه چې آینده دپاره بیا جلسه کېږي چې دا جلسه هم په هغه مدرسه کې دننه کېږي که خیري انشاءالله نو زه دا ختم کوم ما تاسو ته مختصرا خو تاسو ټولو نه دا مطالبه کوم چې څوک به داسې سوچا او د زړه نه صاف او د اخلاص مسلماني چې هغه یو اعلان وکړي او وایي چې زه دومره تعاون کوم ماشاءالله الله دې خوشحاله کا خو لږ یو ګوټې بله تلل پکار یې دا کسان چې دا ولیکي دا مسلمانان اوس ګوره ورته چې د رحمان صاحب اوس یې راټینګ او لیکل شروع کا بیا بخاري وایو دعا به ورته کوم انشاءالله د بخاري د ختم د په سلګونو طالبان دعا به ورته کوي 1 लाख रुपए ولیکا دقه سه ناران یو څو تکړه پیدا شي आवाज وکړي الله ولا قبول کا تکړه شابه سه نیتو کې د مدرسې د جمعات نیتو کې د دې پیغمبر د وارثانو د دې پټو والا چې دوی د پاره مونږ دا چنده کوو زه غواړم چې دې صرف د یو مدرسې د پاره غواړم ډېر د پاره غواړم یې څوک اجي صاحب څه وایي 1 लाख रुपए څه فقیر ګل اجي صاحب شاباش ماشاءالله داولی کے پکاغذ کے جی حضرت
عبدالرحمن رجی سے بولی کا درے 5 لاکھ ماشاءاللہ تو گورا جی تو اس کی کنی کی ارے اخو مسلمانان دی جی اللہ غیرت کی دی رونو دکین آلکہ بے شکا کا دکین جزاک اللہ دی خوشالہ جزاک اللہ دامبیر مخلص مرگرے لکھنا جزاک اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا اغیر منکم واللہ اغیر منی ویزستاسو کے غیرتیم اللہ زمان غیرتی ویزستاسو نتفوس کم اللہ غیرتی رچا بدل پریدی گورا کہ خدای درنے دری پسو چل نبی اللہ در کئی کہ خیر انشاءاللہ خلیت دی پیغمبر مبارک دا وارثانوں کا دا حدیث و دا خدمت نیتوں کا شب سے نور سو کا سید امیر جی صاحب 50,000 شاباش اللہ نے قبولی کی یہ حضرت حاجی غنی حجی صاحب 1 لاکھ روپے شاباش ہے جی آکے نولی کلے شوے خدای با جنت کے در کئی کیا خیری خواه بلا دا آواز مملا دا خوشحالی آواز بیدی غریب پڑھا کہ دا ٹکر آگئے جی حضرت شابسے کیا تھا گورا حاجی گل محمد صاحب 1 لاکھ 20 سموسہ رہی کسے 1 لاکھ 1 لاکھ سے او جی صاحب ماشاءاللہ دے قبولی کے جی جنوں آگل تہاغا مرگری سوائی 1 لاکھ 1 لاکھ اولی کا نومے اولی کا جی حاجی گل محمد صاحب سونا 1 لاکھ او جی صاحب خودمون دا کنیور سردار دے صاحبہ 2 لاکھ ماشاءاللہ حاجی محمد نبی صاحب 1 لاکھ دقا سے دلد اخلاص نا اوکے اللہ سر سودا اوکے دا رسول اللہ مبارک دے وارثانو سر سودا میاش پسے راکے سے لازم اندر کہ سبا در پسے مندر روانی ہو جی 50,000 سو کا عدیل دا گلاباد اللہ دے قبولی اللہ دے ولوسور کی جی شاباز سٹیج باندے جے کم دوستان ناس تی زمان خوشات تا دی وہ توی تام زمان پورا بینا دا سٹیج باندے جے کم مرگری ناس تی آوازو کے برای لکا در ٹول پی جنم نمونا با مسوالا او استاد جلوڑی کا دبا پڑے خوش قسمت داری گورا بچے ہاں جی زمان 30,000 جمال ماشاءاللہ اللہ دے قبول کی اللہ کا پتہ وہ سر لکھے مزمل جی سے 1 لاکھ اللہ دے قبول کی شاباش صرف یو 2-3 مدرسو لچندہ غوارم بلچا لنا کہ بچا میں اعتمادی شاباش تکلا چھے اقبل وقت مناسب آواز کوائی 50,000 نومے لکھا اللہ کا دغل دے اسو کسان دغل چھے نمون لکھے پتہ تے لگا لکھے یا کہ لخود نمبر جی حضرت اللہ شاب باس ہاں جی صاحب اعظم جی سے بھی والا ماشاءاللہ اعظم جی سے بھی والا اعظم جی صاحب اللہ دے قبول کی شاب سے بیا ختم کرو کہ دعا درتاو کہ دا بخاری ختمون یو ختم نہ دے دا بلا سوون ختمون ای طالبانو جی سید حبیب اللہ 50,000 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ قبولے کے اللہ برکت والا دے ورکے ہاں حضرت
هغه څوک دی عبدالرشید نوم څه دی نوم عبدالرشید د کوم دی شاباس الله دې قبول کړي 50,000 زیارت کے لیے ماشاءاللہ اللہ وس والا ورکے اللہ بشکی والا قبول کے اللہ سر سودا کے شابه سے احادیث و کتابوں دی مخ کے پراتے دی اللہ گوری الغدیر فرشتے گوری کہ کم مسلمان دا خدای مال دا خدای لار کے ورکے 50,000 شاباس نم دے اولی کے لکی ماشاءاللہ اللہ دے قبولی کی اللہ حالا چی سکھ پاسی بس دا سوچ بنکا وئی سوچ امو کے شیطان دے نپری دی 20,000 ہاں جی صاحب دا 20,000 اللہ کا نقا دولی کا ماشاءاللہ اللہ دے قبولی کی صبر جی حجی صاحب روان دے او کنده وقت کہتے ہیں سو کوڑا کی نظر مغلق کے خارا خاص مواجی کا خیر انشاءاللہ کار کی باسط مانی صاحب مولانا عبدالباسط صاحب چیرپاو 50,000 لکھا اور بس 50 کو بدلے کی دی خدا تب ہم قبولی کو شاباس ماشاءاللہ نقد سو 25,000 ماشاءاللہ شاباس شاباس ہاں دانشمن جی صاحب نانا حقیقت تے زمون روز پاگا پردون او پاگا چاکے جو سوک جلتا نزدیوی ار جانو خسوک نالی ہاں جی صاحب وردہ پہ یو لاکھ اور پسیو لکا یا رب مفتی صاحب ہاں وایا مفتی صاحب کار مالا خراب اللہ 50 اور پسیولی کا شاباس اللہ مرگری ختم شروع کا شاباس زر جی دا مرگری دی شاباس اللہ یو سو کا سال زر دے 50 40 30 20 10 ارس برچے ہوئی شاباس ہے 15,000 ماشاءاللہ دے قبولی کیا تے اخپل وستے زور نشتا پچا 20,000 ہاں شاباس سنم دے رقم دے 20,000 ماشاءاللہ یار گڑے اللہ حلا شاباس اللہ مبخا دک تکلا شاہی شابسی اللہ مبخا اللہ ختم شروع کاؤ آغا سوک دی اول خانہ جی صاحب سمرہ 20,000 شاباس الحمدللہ دا سے بکو دیکھے دیر خلق